بسم الله الرحمن الرحيم باب تحریم ضرب الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلیہ. د ایمان بحث روانو پای کې هغه کارونه چې هغه د ایمان منافی وو. مصنف هغه لحاظ سره ابواب مرتب کول. مخکې باب کې تاسو دا ویلو چې دا د مسلمان د شان خلاف دا چې هغه مسلمان باندې وسله اوچته کړي. هغه اعلان دی هغه حدیثونه مونږ ویلو چې مسلمان ته وسله بوسه بوسه کول، چاقو نیغ نیغ کول یا بل څه شی چې هغه زخمی کوونکي ګناه دی. اوس دې باب کې ګڼ څیزونه ښیي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې نه براعت کړی، د براعت اعلان یې کړی. براعت جدای ته وایي. یو پلار زوی ته وقارېږي، غصه شي ورته او ورته وایي زه ستا نه جدا یم او ته زما نه جدا یې، ستا ما سره څه تعلق نشته دی او زما تا سره نشته. ته براعت وایي. د دې دا مطلب نه چې ګندې دا زوی د پلار زوی نه دی، بلکې دې مطلب دا چې دا کم کار ته کوې زه د دې نه بری یم او دا ته چې کم کار کوې نو زه په دې خوشحاله نه یم، په دې ناراض یم. ته براعت البراء والولا په دې نوم باندې په کتابونو کې مستقل ابواب وي. د برات نه خلق دا مراد اغستی چې دا سړی بالکل د ځان نه لرې کي، مسلمان یې نه ګڼي. مینس کې داسې خبره نه ده، دا مسلمان وي لیکن کمکاري چې کړي د هغې شناعت او د هغې د بدۍ ښکاره کولو لپاره داسې قسم الفاظ راځي، لیس منا لیس منا. ځکه چې عقیده د مخکې نه دا ده چې کوم سړی مسلمان دی او د کلمې د لا اله الا الله محمد رسول الله اقراري دی نو که هغه غټ ګناه وکړي نو په هغې کافر کېږي نه. په دې وجه داسې قسمه احادیث دا کوم چې موږ وایو په دې کې دا پوهه ضروري ده چې دا سړی کافر نه دی لیکن دا کوم کار چې دی کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې نه بیزار دی، دی نه دی خوښ او دا سړی د خپلې ډلې نه ګڼي. دا مطلب نه چې کافر یې ګڼي، د خپلې ډلې نه ګڼي، مخلص ملګری نه ګڼي. نو په کې یو ضرب الخدود دی. خدود د خط جمع دی، ننګي ته وایي. بیا شق شلولو ته وایي. جیوب د جیب جمع دی. عربی کې جیب هغې جیب ته نه وایي کوم ته چې موږ پښتو کې جیب وایو، دا ګریوان ته وایي. او الدعاء بدعوى الجاهلیہ، د جاهلیت په دوران کې وا چې خلقو ته څه تکلیف راغی، مصیبت راغی، دوی به دا کارونه کول. چا به سر کې خورې چولې، چا به مخ ټکو، چا به ګریوان شلو او چا به نوحه کوله، چغې به یې والې، اواز سره به یې جړل. د جاهلیت د زمانې کارونه دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم دې حدیث کې کوم چې موږ وایو حدیث عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه قال قال النبي صلی الله علیه وسلم، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلو لیس منا ضرب الخدود، زما د کامل فرمان بردارونه نه دی هغه څوک چې هغه مخ ټکوي. زوی مړ شي، خاوند یې مړ شي، ښځه یې مړه شي نو مخ ټکول شروع وي. مال کې تاوانو کی، تجارت خراب شي، نور څه تکلیف ورته راشي نو په هغې باندې صبر او برداشت نه کوي بلکې په الله اعتراض هم کوي. دعا بدعوى الجاهلیہ او خپل خفګان او غصه په دې طریقه ښکاره کوي چې په الله یې څه وس نه کېږي نو خپل ځان ټکوي. دا جاهلیت د زمانې کار دی. دته لیس منا ولې وایي؟ دا په دې وجه وایي چې ان الله مع الصابرین، الله د صبر کوونکو خاص ملګری دی. دا دنیا دا یو آماجګاه ده د ابتلاعاتو،
مصائب راځي، مشکلات راځي، کامیابی او ناکامی هر څه راځي. د مسلمان کار دا دی چې کله کامیابی راشي نو دی د الله شکر ادا کوي، او چې کله تکلیف راشي، لوږه راشي، یره راشي، دی په هغې صبر کوي، برداشت کوي او ځان الله ته سپاري. د مسلمان کار دغه دی. قرآن چې کوم مسلمان جوړوي یا دغه مسلمان دی. دا نه چې یو سړی لکه داسې بوټي غوندې چې هغه خودرو دی، بس پیدا شوی دی، لویږي، جومات ته ځي راځي، نور څه نه خبر نه دی. د الله د رضا او د نه رضا کارونه به زده کول پکاري چې د الله رضا په کومو څیزونو کې ده او د هغه ناراستیا په کومو څیزونو کې ده. په کوم کار چې الله رضا دی به کول پکاري، په کوم چې ناراض دی به پرېښودل پکاري. زموږ د خلقو عجیبه کار دی، د ګاونډي ناراستیا نه برداشت کوي، لیکن د الله ناراستیا برداشت کوي. د پلار او د مور ناراضګۍ ته نه پرېږدي، او که الله ناراض شي نو د څه پروا نشته. دا نبي کریم صلی الله علیه وسلم چې په دې دومره زوره نه ورکوي، د هغې وجه صرف دا ده چې دا د الله خوښه ده او ستا لپاره یې دا کار خوښ کړی دی چې خوښ کړی یې ته په دې رضا شه، په دې فیصله. دې کې ابتلا ده. ابتلا دا ده چې ته د الله په تکلیف باندې ستا څه طبیعت دی، ستا مزاج څنګه دی. ډېر داسې نیکان خلق دی چې هغې ته کله ویلي شوي دي چې ستا زوی مړه دی، نو د هغه جواب دا الحمدلله. دا مطلب نه دی چې شکر دی چې مړ شه، نه، مطلب دا دی چې دا الله را کړو. اوس زما ابتلا کوي نو الحمدلله زه مسلمان یم، ما ته معلومه ده چې زه به صبر کوم، زه به برداشت کوم. داسې نارینه موږ ته پکار دی او داسې زنانه پکار دی. تکلیف چې راشي نو هغه نارینه ځان له خوله چینګه کړي، هغه ښځو ته څه ووایي چې تاسو دا حرکت مه کوئ. ته دې مطلب دا نه چې خفګان نه وي، خفګان به وي، لیکن فیصله د چا ده؟ د خالق کائنات فیصله ده. الله یو فیصله کړې ده، انسان باندې هغه نافذ کړه، نو دی به څه کوي؟ الله سره پنجه ازمایي کوي چې دا دې ښه نه دي کړي. دا خو د کفر الفاظ دي. ته چا ماشوم مړ شي نو خلک به څه وایي؟ دا ځوان و، ډېر په ځوانۍ کې مړ شو. دې جملې څه مطلب دی؟ په الله اعتراض کېدو. د دې جملې مقصد د خلقو دا دی چې دی ولې دا چلو کو، ولې دا چلو کو، ستا دا پوزه ستا په مخ باندې شاته ولې نه ده؟ ته څه د الله په کارونو کې خامخا لاس وهې راوهې؟ د الله ذات خلق نه پېژني. هغه چې څه کوي نو هغه کېږي، چې څه هغه کوي نو په کار دا چې مسلمان په هغې راضي شي. رضا جدا ده او خفګان جدا څیز دی. پلار مړ شي د سړي نو ستا په خیال زړه به نه دردېږي؟ زړه یې دردېږي. په دغې درد کې د ابتلا ده، په دې کې دا ازمیښ دی چې دی څه چل کوي. یو سړی چې الله هغه له زوی ورکړي نو څه یې ورله ورکړي، په دې ابتلا ده دی به خوشحالېږي. نو خو ګوري به اوس چې دی ډبې ګډي او که نه اسمان کې ډزې کوي او که نه د الله شکر ادا کوي. زمونږ نه خوشحالي په صحیح طریقه ده او نه زمونږ غم او خفګان په صحیح طریقه ده. ته چا چې واده وي نو خلک هلته کې ښه ملېږي، هره شپه جینکۍ دي ګډېږي هلته کې. دا مسلماني ده. دې کورونو کې به نارینه نه وي نو هغه نارینه او مسلمانان هم نه وي. دا څه دین دی، څه طریقه ده؟ یعنې زمونږ خو نه غم د سنت مطابق دی او نه زمونږ ښادي د سنت مطابق ده. بیا هم د ټول نه غټ قسم په قرآن مجید باندې مونږ خورو. دعوه باندې نه ستړي کېږو چې زه د محمد رسول الله امتی یم. څوک چې دا کار نه کوي، دا کم چې د حدیث کې راځي، نافرمایي لیس منا، دا زما ملګری نه دی، زما ډله کې نه دی. یو سړی چې په دې جملو په سختۍ پوهېږي نه ځان ساتي. بیا دا غلطۍ مه کوئ او ګناهونه مه کوئ چې دوست د زوی د واده ته وله ډمان راوله یا وله ډمې راوله. او لږ سوچ پکار دی.
معمولی غوندې تنهایی کې د سړی سوچو کی چې که زما زوی د خلکو میس کې وګړیږي نو زما به څه حالي او که زما لور د خلکو میس کې وګړیږي نو زما به څه حالي دا میدان کې چې کم خلک ګډیږي نو دا زمونږ او ستاسو د دې ملک پیداوار نه دی دا شالونه نه دي ولې د هغې د مجبورۍ نه خلک دا غلطه فایده اخلي چا ګډي او پیسې ورکوي هغې ته اجتماعي سوچ زمونږ نشته دی دا بد اخلاقۍ هم دي او دا د خلقو د غربت نه ناجایز فایده اخیستل دي او دغه حال زمونږ غیر شرعي دا په تکالیفو کې هم دی تکلیف چې راشي نو پکار دا چې انسان په دې پوهېږي چې دا الله راوستی او چې کله یو شی الله راولي نو هغې نه چاره نه وي سړی کار څومره وژاړي نو څه چل وشي څه چې شوي دي شوي دي خپل مستقبل د سړی نه بربادوي او د ان الله مع الصابرین دا تمغه دی د ځانه نه کوزوي چا چې دا کار نه وکړل نو دی د ان الله مع الصابرین نه وترېخ د سره د الله ملګرتیا به نه اوس د الله ملګرتیا هغه چا سره وي چې هغه مصایبو کې ځان الله ته وسپاري چې الله ستا ډېر کمزوری بنده یم تا ازمیښت راوستلی تکلیف در راوستلی ما په دې ازمیښت کې پوره وخېږي د مسلمان رویه دغه ده لیس منا زمونږ نه نه دی زما د کاملو فرمان بردارو نه دی من ضرب الحدود هغه څوک چې په مصیبت کې مخ ټکوي هغوی زما فرمان بردار نه دی نن که یو سړی یو پارټۍ کېږي که نه بالفرض سیاسي پارټي دیني پارټي او د هغې امیر اعلان وکړي چې دا فلانکی زمونږ ورکر نه دی نو بیا څه چلي په دې سړي څه تېرېږي دا خو عام سړی دی تا دې خبره وکړه چې کله رسول الله صلی الله وفرمایي زما ملګری نه دی لیس منا دې دواړو سړو کې فرق شته که نشته یو بني آدم ته چې رسول الله فرمایي زما ملګری نه دی دا دومره بدبخته دنیا کې نه پیدا کېږي دا ډېر بدبخته دی لیس منا زمونږ نه نه دی من ضرب الحدود هغه څوک چې هغه مخ ټکوي هغه څوک چې هغه ننګي ټکوي ځان له غم پرې راغی نو مخ ټکوي دا ولې دی د الله په کار ناراض دی هغه څه نه کېږي څه چې انسان غواړي هغه څه کېږي څه چې الله غواړي د دې عقیدې مطلب دغه دی چې ته دا وایې چې په الله د کېدو یقین او په مخلوق د نه کېدو یقین څه مطلب دی هغه څه کېږي څه چې الله غواړي نو مسلمان به هغې سره ځان برابري تکلیف به وي ورته مصیبت به وي ورته سترګو له به یې اوښکې هم راځي زړه به یې دردمند وي خدای خبره به نه کوي چې لا نقول ما لا یرضا به ربنا خبره به نه کوو چې په هغې زمونږ رب نه راځي تکلیف رسي انسان ته دا بے صبرۍ کې خلک دا حرکتونه کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي زمونږ نه دی وشق الجیوب جیوب د جیب جمع دی او جامع اسلحې باید سړی خفګان کې راشي نو ګریوان کې لاس واچي او کرته بس هغوی دا زمانه نه دی دا بې صبره دی مسلمان بې صبره نه وي هغه ټینګ وي د الله په فرمان بردارۍ کلک ولاړي او د هغه ایمان دا وي چې زما رب کومه فیصله کړې دا زما حق کې ټینګ غلطه نه ده او دریم وداع بدعو الجاهلیه دی هغه چغې وایي خبرې کوي आवाज़ پورته کوي په شان د جاهلیت د دعوې جاهلیت کې به خلکو دا ویل که نه چې څوک به یې مړ شي نه وی واجب الله وایي زما د غر په شان زویه اوس هم خلک وایي میندې وایي ده او وایي فلانیه وایي فلانیه او ته خو زما ژوند وایي سره جاهلیت چغې دي د یو ښځې ماشوم مړ شي او چغې ووایي دغه شان دا هغه ته واجب الله وایي دا رښتیا وایي چې دې دا زوی نه نو دا ښځه ژوندی وه که نه وه ژوندی او چې دا زوی یې مړ شه دا ښځه به ژوندی وي که به نه وي د دې خالق مالک رازق څوک دی په مخلوق باندې تا دومره ملا تړلې ده چې فلانی ژوندی نو حال به ښه وي چې فلانی نه ژوندی نو حال به خراب وي
ستاسو خیال له خالق او مالک انسانان دي، رازقین انسانان دي که دا الله دی؟ دا په دې چې دومره سخته زور نه دی وجه دا ده چې دا توحید د عقیدې منافي صفات دي. سړی چې دا تسلیموي چې الله خالق دی، الله مالک دی، الله رازق دی، نافع دی او ضار دی، نو ټیک دا به خپل کم خلق چې موجودي د هغې خیال به ساتي، لیکن دا به نه وي چې که دی نه وي نو موږ به څه کوو. که ډېر چې خلقو پلاران نشته دی، میندې نشته دی، ښځې نشته دی، خاوندان یې نشته دی، هغې څنګه ژوند تېروي؟ ژوندي دي ټیک د تکلیف سره وي، او دغه تکلیف کې ابتلا ده. تا جنت خو نه دی دنیا چې انسان ته هغه څه میلو شي چې دی غواړي. دنیا دارالامتحان دی، په دې کې به تکلیف هم راځي، په دې کې به خوشحالي هم راځي، په دې کې لوږه او تند هم راځي او موړوال هم راځي. په دې دواړو حالاتو کې الله د انسان ازمیخ کوي. ابتلا د پاره دی پیدا شوی دی، نو که دی صبر او شکر ادا کړي نو الله دله جنت ورکوي، او که دی جزا فضو کړي او دا حرکتونو کړي کوم چې دلته کې راځي، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي زما ملګری نه دی کامل، نو ښکاره چې دا کار د ګناه کبیره کړی دی، دا غټ ګناه دی، دې نه توبه وباسل پکار دي. د صحیح مسلم یو حدیث کې راځي چې کله نائبه او نائحه نوح کوونکې نفس باندې سړی هم داسې جاړي، اواز سره جاړي، مخ ته کوي اذا لم تتوب، دا چې توبه ونه باسي که نه او په دغې کار مړ شو، نو الله رب العزت به دله د قیامت په ورځ قمیص ورکړي د ګوګړو، جهنم ته به یې بوځي، وعلیها لباس من قطران، د ګوګړو قمیص به دې کې څه مناسبت دی؟ ګوره چې انسان کم جرم کوي نو سزا هم هغه شان ورکوي، او انسان چې کم عبادت کوي نو د هغې بدله هم هغه شانتې ورکوي. دې ته وایي جزا من جنس العمل. لکه قرآن مجید فرمایي چې کم سړی د شپې په تیاره کې په تنهایۍ کې مونځ کوي، تتجافا جنوبهم عن المضاجع، د شپې په تیاره کې د هغې طرفونه دا د بسترو نه اوچت شي، مونځ وکړي، عبادت وکړي، قرآن ولولي، حدیث ووایي، ذکر اذکار وکړي، څوک خبرې را خبرې نه ځان لګوي بس نه یې پسې سمدستي فرمایي فلا تعلم نفس، هېڅ چاته پته نشته دی ما اخفي لهم من قرة اعین، چې الله د دې دپاره د سترګو کم یخوالی پټ کړی دی ځان سره. یعنې دې چې الله څه بدل ورکوي قرآن کې هغه نه یې لیکلی، هغه الله پټ ساتلی دی، ولې د خپل عمل پټ ساتلی و. او حدیثو کې راځي چې الله دې له څه ورکوي نو ما لا عین رأت ولا اذن سمعت، هغه نه چېرته سترګو لیدلی دي نه غوږونه اورېدلی دي، ولا خطر علی قلب بشر، انسان لا په خوب کې نه دي. دا جزا من جنس العمل، د خپل عمل پټ ساتلی و، خلقو نه پټ ساتلی و، الله د اجر ځان سره پټو ساتو، ښیي نه ورته. کم سړی چې دا حرکتونه کوي، دا کم چې دلته کې دی کوي، ګریوان شلی او بل څه کوي بل څه کوي، مطلب دا د باندې خارخ لګېدلی، الله دې جهنم ته بوځي، دا خارخ ور لږ سوړ کړي چې زما یو فیصله وه، هغه فیصله جهنم ته چې بوځي نو دی د خارخ علاج څه وي بیا ګوګل ګوګل خارخ باندې خلک اچي، خو دې کې سزا څه ده چې سړی زخمي او ته پې ګوګړو دوړی نه بیا څه چلي. دا ګپ نه دی، خلقو ته ګپ ښکاري چې دا ګاین د پنجپیریانو مسله ده، یا دا د فلانکي مسله ده، دا د فلانکي مسله ده، دا هېڅ پلاني مسله نه ده. زمونږ خلک د نیکۍ نه محروم پدې شي چې دې سړی بدنام کړي، دا جي الیدیس دی، دا پنجپیری دی، دا نه پنجپیری نه الیدیس دی، دا مسلمان دی او د الله او د هغه د رسول فرامین تا د ښي. د خلکو مزاج دا دی چې دې طبیعت خلاف شي یو خبره، نو دوی به خلکو کې نفرت پیدا کوي، دې دپاره چې دا خبره څوک ونوري. او دا خو د صحیح بخاري او صحیح مسلم حدیث دی. د دې څیزونو ځان یو طرف ته ساته،
او عجیبه غم دی، عجیبه خفګان دی. دا وخت اوس الله رحم وکړو، پخوا چې به کله مړی تختې ته خېږه وکړه د لامبولو دپاره، د ښځو به کور کې حلوا پخوله. دا غمجن خلک ده، دې ته څوک به د لړمي حلوا وي، څوک به د تختې حلوا وي. ښه دا ګمراهۍ اوس ختمې شوي دي. دا څنګه زړه دی چې هغه مړی لامبي او دی خفه هم دی حلوا هم خوري. اوس چې کوم صحیح حدیث دی هغه موږ ته نه معلوم، دا رسم دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله مړی دفن شي، کور کې چې غم وشي د انسان ډوډۍ ته زړه نه کېږي، خوراک څښاک ته زړه نه کېږي. که کېږي نو دا نه وایي چې ګنې حرام دی ودې خوري. د بعضې خلکو زړه کېږي او هغه غریبانان یو ورځ بنار ناست دي، ولې خپل مزاج دی د خلکو، بس یو ورځ څه نار کېنې روټۍ وخوره او فطري عمل دی. فطري اعمال کې پابندی نه وي. یو سړي مړی شوی دی، د له پیشاب به ورځي که به نه ورځي؟ ورځي باندې پیشاب کوي که به نه کوي؟ کوي. نو که وږی شي نو ډوډۍ دې وخوري، او دا الله خبره. خو که زړه ته یې نه کېږي د غم د وجې د بعضې خلقو نه کېږي، ټیک نه کېږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله مړی دفن شي او د بهر خلک لاړ شي. د بهر خلک چا ته وایي؟ کم چې دا یې کور ته د بار نه راغلي. زموږ دا ټول خلک هغه خپلوان شي، هلته به ناست وي درې ورځې پراته صاحبان، کټونو ته یې خپې خېجولي، ډوډۍ پخېږي، چای پخېږي، داسې کېږي. ولې دا ما سره هم دا چل کوي. دا حرام کار مه کوئ، دا ناروا دي. څنګه چې مړی دفن شه وځه د کور نه، هر څوک کوي هغه خپلې که پردی. کور کې د هغه خلق پاتې شي کوم چې د هغې کور دي. زما کور کې دې وخت کې څوک دي؟ څوک دي؟ په دکه خلک دی پاتې شي. دا اسخر دی، دی هم پاتې دی، خواښ هم پاتې دی، دا زوم پاتې دی، تره زوی یې پاتې دی، ماما زوی یې پاتې دی. دا غیر شرعي رسم دی، دا مات کړی ده. په دې ځان له کار کتلی دی. ګناه دی او بوج دی. دا ګناه بې عزت دی. فرمایي چې کله خلق ټول لړ شي او صرف دا کور خلق پاتې شي، نو هغې د ځان له تلبینه پخوي. تلبینه دا په پیو کې یو خوراک پخولی شي، پای کې کجوري، پای کې ستواني. چونکې پیو کې پخېږي، پیو ته اروی کې لبن وي، رنګ هم سپیني، د پیو رنګ هم سپیني، ځکه دې ته وایي تلبینه. سنت داري دغه کسان دا د کور چې کم پاتې دي دا دې وخوري او ګرمه ګرمه دې وخوري. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کوم سړی چې محزون دی، غم ځپلی دی، د هغه خوراک دغه دی. دا چې وشي د هغه زړه په دې باندې ټکور شي. غم ختمیږي نه، لیکن غم یې لږ سپک شي. خو دا سنت طریقه دا یې چاته نه معلوم، او چې کومه نه بالکل حرام کار دی نه به کوي. د بارکیف د حدیث کې موږ ته څو کارونه وښودل. ضرب الخدود، دویم شق الجیوب، دریم دعا بدعوى الجاهلیه. دې کې واو لیکلی ټولو کې. چې کله مونږ ووایو د دې مطلب دا چې دا درې واړه پکې موجود شي، نو لیس منا به د درې واړو دپاره. خو که بالفرض یو کس یو کار وکړو، لیس ضرب الخدود، نو دی به د لیس منا لاندې داخلي کې به نه داخل. دا حدیث د علاج سره مشکل شي. تو صحیح مسلم او صحیح بخاری یو حدیث کې راځي، لیس منا من ضرب الخدود او شق الجیوب او دعا بدعوى الجاهلیه. او دا اولا چې کوم روایت دی دا د واو تفسیر کوي مونږ ته. یعنی که سړي صرف ضرب خدود وکړو، مخې وټکاو، نو دی هم لیس منا. او یو سړي که صرف ګریوان وشلو نو هم لیس منا. او یو سړي که صرف دعا بدعوى الجاهلیه نو هم لیس منا. دا زوره نه ده په دې کې. خو د لیس منا مطلب هغه نه دی چې که دی کافر شوی دی، بلکې دی مسلمان دی. لیکن چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم زوره نه وکړه، نو یو شریف زوی د پلار زورنې ته نه ټینګېږي. نو یو شریف امتی به د نبی کریم صلی الله علیه وسلم زورنې ته څنګه ټینګ شي؟ سوچ دی کې په دغه دی چې کله هغه زوره نه وکړه، نو پکار دی چې دا حرکات مونږ پرېږدو.
اقول قولی هذا استغفر الله لكم.